ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. نن ورځې د درس موضوع مو د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط په نباتاتو کې د نوري انرژۍ جذب دی او همدارنګه ډارک او لیټ ریاکشن باندې بحث کوو. په نباتاتو په واسطه باندې نوري انرژي چې کله جذبیږي نو په دغه وخت کې ضیايي ترکیب عملیه شروع کیږي. ځکه مونږ ویلي چې ضیايي ترکیب عملیه هغه عملیې څخه عبارت ده چې په هغې کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژۍ باندې بدلیږي. نو ضیايي ترکیب عملیه مونږ په دوو غټو پړاوونو کې مطالعه کوو یا په دوو برخو باندې ویشو چې هغه عبارت دی له یو ته ویل کیږي د رڼا تعامل یا لایټ ریاکشن او بل ته ویل کیږي تیاره تعامل یا ډارک ریاکشن. رڼا تعامل یا لایټ ریاکشن دې ته ځکه ویل کېږي چې په دې کې د لمر رڼا ته ضرورت دی. بغیر د رڼا څخه دغه عملیه صورت نه نیسي او نه اجرا کېږي. یعنې دې ته یو بل نوم هم اخیستل کېږي لایټ ډیپینډنټ ریاکشن. د رڼا مربوط تعامل ته ویل کېږي. او په ډارک ریاکشن کې چونکې رڼا ته ضرورت نشته نو هغې ته لایټ انډیپینډنټ ریاکشن هم ویل کېږي یا ورته یو بل نوم ورکول کېږي کیلوین سایکل. ځکه دا لومړي ځل دپاره یو عالم چې دی په دې باندې بحث کړی چې د هغه نوم کالوین دی نو دغه کې یو دوراني سایکل دی، یو دوران پکې اجرا کېږي ځکه یې ورته نوم ورکړی دی کالوین سایکل. کالوین سایکل یا ډارک ریاکشن دواړه یو معنی لري. لومړی راځو په لایټ ریاکشن باندې بحث کوو. لایټ ریاکشن چې کوم دی دا د کلوروپلاست په ګرینا برخه کې یا په ګرینم کې چې کوم دی ترسره کېږي. نو چېرته واقع کېږي؟ په ګرینا کې. او همدارنګه په دغه ریاکشن کې چې کله دا سر ته ورسیږي نو په آخر کې تولید شوي مواد چې د موږ سره یو ATP لاسته راځي، بل چې کوم دی NADPH لاسته راځي او بل اکسیجن لاسته راځي. دغه درې شیان چې کوم دي دا د لایټ ریاکشن په واسطه باندې تولیدیږي او د هغې نه وروسته چې کوم دی اکسیجن چې کوم دی فضا ته انتقالیږي. NADPH او ATP چې کوم دی دا دواړه چیرته ځي؟ دا بیا په لایټ ریاکشن کې برخه اخلي، ډارک ریاکشن کې برخه اخلي. ډارک ریاکشن کې بیا دغه ATP او NADPH په مصرف باندې رسیږي او بالاخره کاربن فکس کیږي او کاربن چې کوم دی دا څنګه کیږي؟ دا بیا په عضوي موادو باندې بدلیږي. یعنی غیر عضوي کاربن په عضوي کاربن باندې څنګه کیږي؟ دلته په ډارک ریاکشن کې بدلیږي. نو لایټ ریاکشن څنګه صورت نیسي؟ ګوره په کلوروپلاست کې چې کوم ګرانه برخه ده دا یو قسم کڅوړو څخه جوړ شوی دی. هغه کڅوړې چې دي هغه ته تالاکویډ کڅوړې ویل کېږي. دغه تالاکویډ کڅوړې چې بهرنۍ کومه غشا ده په دغه غشا کې یو قسم رنګونه پراته دي او هغې ته فوټو ساینتیټک پیګمنټ ویل کېږي. داسې رنګونو باندې دا برخه ټوله کور شوې ده. دغه رنګونو کې تقریبا 100 ډوله رنګونه سره یو ځای شوي چې دې څخه مهم کلوروفیل A، B او کیروټینایډ دي چې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي فوټو سیسټم. فوټو سیسټم. کله چې د فوټو سیسټم په واسطه باندې د رڼا دغه نوري انرژي یا فوټون واخیستل شي نو دې نه وروسته کوم عملیه شروع کېږي؟ لایټ ریاکشن شروع کېږي. نو دغه فوټو سیسټم چې کوم دی دا په دوه ډوله دی. یو ته PS1 ویل کېږي یا فوټو سیسټم 1 او بل ته ویل کېږي PS2 یا فوټو سیسټم 2. دغه نومونه ورته ځکه ورکړل شوي چې PS1 لومړی کشف شوی دی ځکه ورته دغه نوم ورکړی فوټو سیسټم 1 او PS2 وروسته کشف شوی ځکه ورته فوټو سیسټم 2 وایي. په دواړو کې صرف فرق دا دی چې PS1 چې کوم دی دا د لنډې موجې وړانګې یعنې 680 نانومیټره چې کومې وړانګې دي دا څنګه کوي؟ دا جذبوي. او PS2 چې کوم دی دا 900 نانومیټره وړانګې چې کوم دي دا څنګه کوي؟ دا جذبوي اخلي. نو دغه دواړه څه کوي؟ دغه دواړه په دغه ریاکشن کې برخه اخلي. دغه فوټو سیسټم سره کم جوړښت لري یا څنګه جوړ شوی؟ که چېرته تاسو فوټو سیسټم وګورئ نو فوټو سیسټم چې دی دوه برخې لري. یو برخې ته انټینا کمپلیکس وایي او بلې چې کوم دی مرکزي برخه یا ریاکشن سنټر ورته ویل کېږي. دا برخه چې کومه ده چې دا ریاکشن سنټر دی. په دغه ساحه کې چې کوم دی مختلف رنګونه یو ځای شوي دي پراته دي لکه دی کیروټینایډ رنګونه شو، ترڅنګ چې کوم دی پکې کلوروفیل رنګونه پراته دي دغه شان. او دغه کلوروفیل رنګونو ته څه راځي؟ دې طرف نه د لمر شعاع یا فوټون را روان دی. کله چې دا فوټون واخلي نو فوټون د دغه رنګ په واسطه باندې دی بل رنګ ته او دې نه بل ته ورکول کېږي بالاخره یو بل ته. دغه ساختمان ته چې دغه ټول مکمل پراته دي دلته پکې یو څه اندازه پروټین دي دې ته انټینا کمپلیکس وایي. انټینا کمپلیکس. او دلته کې چې دلته کې دوه مالیکوله د کلوروفیل دي چې دا یو خاص کلوروفیل د دې ته ویل کېږي کلوروفیل
ا د دې نه وروسته پاسنۍ برخه کې چې کوم ساختمان دی دغه ساختمان ته پرایمري الکترون اکسپټر ورته ویل کېږي. پرایمري الکترون اکسپټر یعنی دا شی کې دغه دلته نه چې کوم دوه الکترونونه ازادېږي د دې په واسطه باندې څنګه کېږي اخیستل کېږي. نو دغه فوټو سیسټم چې کوم دی دا تنبیه کېږي او په نتیجه کې موږ سره وروسته چې لاسته راځي ATP NADPH او اکسیجن لاسته راځي. لایټ ریاکشن چې کوم دی دا په دوه ډوله ترسره کېږي. یو چې دی په دې کې چې دی دوراني پتوی ده یا سایکلیک پتوی ورته ویل کېږي سایکلیک پتوی او بل چې کوم دا نان سایکلیک یا غیر دورانی پتوی ده. په دوه ډوله باندې څنګه کېږي ترسره کېږي. په سایکلیک پتوی کې یوازې یو شی تولیدېږي چې هغه عبارت دی له څخه ATP څخه او اوبه پکې په مصرف نه رسېږي. په نان سایکلیک پتوی کې چې دی ATP هم تولیدېږي همدارنګه NADPH هم پکې تولیدېږي او ترڅنګ چې کوم دی اکسیجن پکې هم ازادېږي. نو دغه پتوی هغه وخت کې اجرا کېږي چې کله موږ سره د NADPH اندازه کم شي زیاته شي او یا چې د ډارک ریاکشن دپاره زیاتې ATP ته ضرورت وي یا چې د لمر رڼا کمزوري وي. په دغو څو حالتونو کې بیا یوازې سایکلیک پتوی ترسره کېږي چې تر څو زیات اندازه باندې چې تولید کړي ATP تولید کړي. نو دغه ریاکشن څنګه صورت نیسي دې ته راځو. که چېرته د تالاکویډ کڅوړه راوالی تالاکویډ کڅوړه او دا موږ زوم کو یعنی د مایکروسکوپ واسطه باندې وګورو او د دې دغه غشا راواخلو غټې کو نو دې دا غشا موږ ته داسې شکل لري. په دې غشا کې چې کوم دی په هره برخه کې چې دی دغه فوټو سیسټم پروت دی یا فوټو سیسټم چې پیس 1 او پیس 2 دی دواړه پکې څنګه دي موجود دي. که دلته موږ یو فوټو سیسټم جوړ کړو نو په دې فوټو سیسټم کې دا فوټو سیسټم 2 شو. په داخل کې چې دی ریاکشن سنټر هم شته دی او دلته کې چې پراته دي د کلوروفیل مالیکولونه دي. دلته کې لومړی چې راځي د لمر وړانګه راغله یا فوټون راغی. کله چې دغه فوټون د دې په واسطه باندې واخیستل شي نو دغه فوټون په نتیجه کې دلته کې چې کوم کلوروفیل پروت دی دغه کلوروفیل څنګه کېږي تنبیه کېږي. دا کلوروفیل 2 الکتران ورکوي چاته دغه مرکز ته ورکوي. پاس چې کوم دغه پرایمري الکتران اکسپټر دی دې ته دا 2 الکتران ورکوي. ځکه دلته انرژي راغله د انرژۍ په زور باندې دا الکتران دلته ځي خو دغه ځای خالي شو. کله چې دغه ځای خالي شو دلته کې چې پروت دی H2O اوبه پراته دي. دغه اوبه چې کوم دی د لمر د رڼا په واسطه باندې څنګه کېږي تجزیه کېږي په چی باندې بدلېږي 2 الکتران ازادوي همدارنګه 2 هایدروجن او ترڅنګ چې کوم دی اکسیجن باندې بدلېږي. نو دغه 2 الکتران بیرته راځي د دغه الکترونونو څه کوي ځای نیسي. دلته چې الکتران راغی دا چې د الکتران بیا یو بل پروټین ته ورکوي چې هغه پروټین ته چې ویل کېږي پلاسټوکوینین ورته ویل کېږي. یعنې دا یو پروټین دی دغه پروټین دا 2 الکترونونه اخلي چې دې پروټین ته چې ویل کېږي پلاسټوکوینین ورته ویل کېږي. وروسته د دغه پروټین څخه دغه الکتران چې کوم دی یو بل پروټین ته انتقالیږي چې هغه پروټین د څه مسؤلیت لري. د هغې پروټین مسؤلیت دا دی چې د بهرني محیط څخه هایدروجن داخل ته راوړي. کله چې پروټین دغه الکتران دلته راځي نو دغه الکتران دلته کې دغه انرژي په مصرف رسوي د څه دپاره بهر نه 4 اتومه هایدروجن راخلي او داخل ته راوړي. چې کله داخل ته هایدروجن راوړل نو وروسته دغه دلته کې چې کوم الکتران دی دا د دې څخه وروسته یو بل پروټین ته ځي چې هغې ته پلاسټو سیانین ویل کېږي او دغه پروټین د سایټوکروم په نوم باندې یادېږي. کله چې پلاسټو سیانین ته راغی د پلاسټو سیانین نه وروسته بیا دا یو بل سیسټم ته ځي چې هغه سیسټم عبارت دی له فوټو سیسټم 1 څخه. کله چې فوټو سیسټم 1 ته راشي نو فوټو سیسټم 1 کې بیا دا دلته کې دغه د کلوروفیل ای په واسطه باندې اخیستل کېږي 2 کلوروفیل دی. کله چې دغه 2 الکتران دلته دی واخیستل نو دغه 2 الکتران بیرته څه ته ځي بیا دلته کې دغه پرایمري الکتران اکسپټر ته ځي. پرایمري الکتران اکسپټر دا د دې ځای نه اخلي او دلته یو بل پروټین ته ورکوي چې هغې ته فیروډوکزین ورته ویل کېږي. فیروډوکزین دغه فیروډوکزین یا موږ په FD سره ښیو. فیروډوکزین چې کله واخلي نو فیروډوکزین څه کوي. فیروډوکزین دلته کې د یو بل انزیم په واسطه باندې چې هغه انزیم عبارت دی له NADP ریډکټیز. دغه NADP ریډکټیز څه کوي دلته کې په د FAD کې 2 الکترانه ورسره څنګه کې هایدروجن او همدارنګه NADP سره یو ځای کوي. کله چې یو ځای کې په نتیجه کې چې جوړي NADPH جوړي نو دلته کې یو ماده موږ سره چې تولید شو NADPH لاسته راغی یو دلته تولید شو. تر دې ځای پورې
بل طرف نه دلته کې هایدروجن راغلی دی او دلته هم یو هایدروجن څنګه شوی دی 2 مالیکوله هایدروجن ادا شوی دغه هایدروجن او ورسره څنګه دا هایدروجن دا دواړه باید بیرته بهر ته ووځي کله چې بهر ته ووځي نو دلته کې د یو چینل له لارې وځي چې هغې ته اے ټي پي ساینتیز چینل ویل کېږي د دغه اے ټي پي ساینتیز چینل له لارې چې کله دا هایدروجن بهر ته وځي نو په دغه وخت کې دغه پروټین په واسطه باندې څه کېږي انرژي جوړېږي اے ډي پي په اے ټي پي باندې بدلېږي یعنی د اے ډي پي سره یو فاسفیټ یو ځای کېږي او بالاخره په چی باندې بدلي په اے ټي پي باندې بدلي یعنی فاسفوریلیشن صورت نیسي نو په نتیجه کې څه شی وشو اے ټي پي هم لاسته راغله په دغه وخت کې دغه اے ټي پي او دلته کې چې کم اکسیجن د دا څنګه کېږي دا ازادېږي نو موږ وایو چې په لایټ ریاکشن کې درې شیان لاسته راغلل یو ان ای ډي پی ایچ بل چې کوم دی اکسیجن او بل اے ټي پي اکسیجن ازادېږي اے ټي پي او ان ای ډي پی ایچ چې کوم دی بیا څنګه کېږي بیا تیاره تعامل یا ډارک ریاکشن ته داخلېږي اوس راځو په ډارک ریاکشن باندې بحث کوو چې په ډارک ریاکشن کې ان ای ډي پی ایچ او اے ټي پي څه رول لري او څنګه دغه دواړه مالیکولونه یو ځای کېږي د کاربن ډای اکساید فکس کوي او کاربن ډای اکساید بالاخره په څه کې په یو عضوي مرکب باندې بدلوي چې په نتیجه کې موږ سره ګلوکوز لاسته راځي ډارک ریاکشن یا تیاره تعامل چې کوم دی دا چیرته صورت نیسي دا په سټروما کې صورت نیسي او د دې تعامل کې د لمر رڼا ته ضرورت نشته ځکه لمر رڼا ته په لایټ ریاکشن کې موږ دپاره اے ټي پي او ان ای ډي پي ایچ جوړ کړه دلته یوازې ان ای ټي پي او ان ای ډي پي ایچ په مصرف باندې رسېږي دې ته کیلوین سایکل هم ویل کېږي کیلوین سایکل او دغه کیلوین سایکل په واسطه باندې څنګه کېږي دا موږ سره یو انابولیک مرحله ده او انابولیک مرحلې په نتیجه کې موږ سره ګلوکوز جوړوي خو دا یاد ساتئ دلته مستقیما ګلوکوز نه جوړیږي دلته چې کوم دی درې کاربونه شوګر جوړیږي هغې ته فاسفو ګلایسرول الډیهایډ ورته ویل کېږي هغه ګلایسرول الډیهایډ جوړیږي او وروسته چې دی 2 مالیکوله دا سره یوځای کېږي او په نتیجه کې موږ سره ګلوکوز جوړوي ځکه ګلوکوز 6 کاربونه لري دلته یوازې په دې کیلوین سایکل کې 3 کاربونه شوګر جوړیږي نو دا په دې ډول باندې صورت نیسي ډارک ریاکشن چې کوم دی دا دریم پروسس یا درې مرحلې لري یو مرحله چې کوم د هغې ته ویل کېږي کاربن فکسیشن په دې مرحله کې څه کېږي کاربن فکس کېږي یعنی دغه کم کاربن ډای اکساید چې غیر عضوي کاربن ډای اکساید دی دا غیر عضوي کاربن دا په عضوي کاربن باندې بدلېږي بل طرف ته څه کېږي ریډکشن کېږي او په ریډکشن تاسې پوهېږئ ریډکشن کې څه وي یا د هایدروجن اخیستل دي یا د اکسیجن لا یا د الکترون له لاسه ورکول دي او تر څنګ چې کوم دی درېمې چې دی ریجنریشن دی په ریجنریشن کې څه کېږي دی کې یو ماده جوړېږي چې هغې ته رابیولوز بای فاسفیټ ورته ویل کېږي دغه یو ماده آر یو بي پي دا راسته راځي په دې باندې اوس بحث کوو چې دغه کیلوین سایکل څنګه صورت نیسي ګورئ مخکې نه دلته کې یو ماده تیاره پرته وي چې هغه چې دی رابیولوز بای فاسفیټ دی په بای فاسفیټ کې دی کې دی کې 15 کاربونه دي او تر څنګ چې لري 2 فاسفیټ لري کله چې دغه ماده دلته تیاره موجوده له بل طرف نه بهر نه چې را داخلېږي کاربن ډای اکساید را روان دی د سټوماټا د سورې لارې دغه کاربن ډای اکساید د یو انزیم په واسطه باندې چې هغه انزیم ته روبسکو ویل کېږي د روبسکو انزیم په واسطه باندې دغه کاربن چې کوم دی دې سره څنګه کېږي وصل کېږي نو کله چې وصل کېږي نو په نتیجه کې دغه 15 کاربونه چې کوم دی دا څنګه کېږي دا په 6 کاربونه باندې بدلېږي نو دلته څه لاسته راځي 6 کاربونه جوړېږي یاد ساتئ چې د یو فاسفو ګلیسر الډیهایډ لپاره 3 ځلې کالوین سایکل صورت نیسي نو موږ دلته چې لیکو 3 مالیکول لیکو 3 ام او دلته هم چې کو 3 ام لاسته راغی په نتیجه کې دا په خپل منځ کې څنګه کېږي سپلیټ کېږي جدا کېږي یو له بل نه کله چې جدا شو نو د جدا کېدو په نتیجه کې موږ سره شی کې یو مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب څه دی دا 3 کاربون لري یو چې د فاسفیټ لري دې ته چې ویل کېږي فاسفو ګلیسریټ ورته ویل کېږي فاسفو ګلیسریټ لاسته راځي او دغه فاسفو ګلیسریټ چې کوم دی چې دا یو موږ سره هایدروکسیل ګروپ لري چې دا چې دی دا اصل کې موږ سره تیزاب دي په نتیجه کې دلته چې دی دا خو 3 مالیکولې دا 3 چې په 2 باندې تقسیم 2 ځای کې بیا په خپل منځ کې 3 کې نو دا به څه شي دا به 6 مالیکولې لاسته راغله 6 مالیکولې چې کله دلته لاسته راغلل دغې عملیې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي کاربن فکسیشن کاربن فکسیشن لومړی مرحله دلته صورت ونیو چې کله کاربن فکسیشن صورت ونیو دغه 3 مالیکوله دغه 6 مالیکوله چې کوم دي دې باندې فاسفیټ علاوه کېږي فاسفیټ پې څنګه علاوه کېږي فاسفیټ داسې علاوه کېږي چې دلته کې اے ټي پي راځي اے ټي پي او دغه اے ټي پي په اے ډي پي باندې بدلېږي یعنی یو فاسفیټ دې ته ورکوي دلته کې به څه شي یو فاسفیټ به بل واخلي نو
چون کې دلته شپږ مالیکول هر مالیکول لپاره یو مالیکول اې ټي پي مصرف کېږي نو شپږ مالیکول اې ټي پي مصرف شي او دلته به شپږ مالیکول موږ سره چې لاسته راشي یو 3 بای فاسفوګلیسریټ لاسته راځي. کله چې دغه ماده لاسته راغله وروسته دغه ماده باندې چې کوم دی NADPH عمل کوي. د NADPH په نتیجه کې چې کوم دی دا څنګه کېږي دا په فاسفوګلیسرل الډیهایډ باندې بدلیږي. نو فاسفوګلیسرل الډیهایډ چې کوم دی دې کې صرف دومره وي چې دلته کې الډیهایډ ګروپ لري، هلته کې چې کوم دغه د اسید ګروپ یعنی دا شانې ترکیب درلوده، دلته کې دغه یو اکسیجن چې کوم دی دې څخه څنګه کېږي ریډکشن کوي، یعنی دلته کې ریډکشن عملی صورت نیسي او ریډکشن په نتیجه کې څه کېږي دا په الډیهایډ ګروپ په دې باندې نصبېږي یعنی داسې شکل ورکوي. نو په نتیجه کې دا څنګه دا فاسفوګلیسرل الډیهایډ باندې بدلیږي. نو څو مالیکوله به دلته NADP مصرف شي، دلته به NADP چې کوم ده NADPH دا هم شپږ مالیکوله مصرفیږي. NADPH شپږ مالیکوله ځکه دا شپږ دي، شپږ مالیکوله باندې چې شپږ مالیکوله NADPH مصرف شي دا په چی باندې بدل شي، دا به په NADP باندې بدل شي ځکه هایدروجن له لاسه ورکړ. اوس دلته کې چې شپږ مالیکوله څه شی لاسته راغی دا فاسفوګلیسرل الډیهایډ دي. دغه فاسفوګلیسرل الډیهایډ نه چې کوم دی یو مالیکول څنګه کېږي دې خواته راځي، نو دا بس څه شي یو مالیکول دې خواته راغی. فاسفوګلیسرل الډیهایډ 3 اکسیجن لري. نو دغه فاسفوګلیسرل الډیهایډ چې کوم دا شی دا موږ سره په نتیجه کې هاف ګلوکوز دی، هاف ګلوکوز دی. وروسته په دې باندې شی کېږي دا بیرته دوباره ریجنریشن صورت نیسي او ریجنریشن په نتیجه کې دا بیرته په چی باندې بدلیږي په رابیولوز بای فاسفیټ باندې بدلیږي. نو ریجنریشن کې څه کېږي دلته کې 3 مالیکوله اې ټي پي راځي، 3 مالیکوله اې ټي پي دا په مصرف رسیږي او بالاخره په نتیجه کې بیرته رابیولوز بای فاسفیټ جوړیږي. نو دغه یو پروسس چې دی 3 ځلې څه کوي فاسفوګلیسرل الډیهایډ جوړوي، بیا چې 3 ځلې صورت ونیسي چې جوړي فاسفوګلیسرل الډیهایډ جوړي. نو 2 فاسفوګلیسرل الډیهایډ سره یو ځای کېږي نو بیا موږ سره چې لاسته راځي C6H12 او شپږ یو ګلوکوز موږ ته څنګه کوي لاسته راځي. نو د هر ګلوکوز لپاره به څه مصرف یې ګورئ شپږ مالیکوله اې ټي پي هلته مصرف شو، شپږ مالیکوله دلته 3 مالیکوله اې ټي پي مصرف شو، دلته چې د شپږ مالیکوله NADPH مصرف شو یوازې د یو دپاره. نو که چېرته دا موږ په 2 کې ضرب کړو نو په نتیجه کې به چې موږ ته راشي د یو ګلوکوز لپاره دغه په اندازه باندې څنګه کېږي اې ټي پي دلته کې مصرفېږي او په دغه طریقه باندې چې دغه یو کیلوین سایکل د چې لاسته راځي C6H12 او شپږ جوړیږي چې دا چې په دغه کې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې بدل شوه په کیمیاوي انرژي باندې. دلته کې چې دغه رابیولوز بای فاسفیټ لاسته راځي نو دا داسې راځي 5 مالیکوله چې کوم دي دا یو بل سره کمباین کېږي یو ځای کېږي او بالاخره موږ ته چې لاسته راځي رابیولوز بای فاسفیټ تولیدیږي. بله موضوع د ضیاعي ترکیب لپاره اړوند عوامل، یعنی ضیاعي ترکیب کې کوم شیان دي چې په ضیاعي ترکیب کې زیاته برخه اخلي. یو د هغې څخه شی دی لایټ یا رڼا ده. رڼا یا لایټ چې کوم دا د ضیاعي ترکیب لپاره یو مهم جز دی. دغه رڼا چې کوم دا د لمر رڼا دغه فوټون ذرې چې کوم دی دا د کلوروفیل په واسطه باندې څنګه کېږي جذبېږي او د دې څخه تاسې پوهېږئ چې لمر چې کوم دی دا 7 رنګونه لري، دغه د دې څخه یوازې 2 رنګونه یې زیاته برخه په اخلي پکې چې یو چې دی بلو دی او بل چې دی ریډ. دغه دواړه چې کوم دي دا د کلوروفیل A او کلوروفیل B په واسطه باندې زیات جذبېږي او د زیات جذب په نتیجه کې په چی باندې بدلیږي بالاخره هماغه د لایټ ریاکشن کې برخه اخلي او د لایټ ریاکشن په نتیجه کې موږ سره ATP NADPH او اکسیجن څنګه کېږي لاسته راځي. دویم چې کوم دی هغه شی دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل چې کوم دی دا مختلف ډولونه لري چې عبارت دی له کلوروفیل A B C D E او همدارنګه بکټیریل کلوروفیل څخه بکټیریل کلوروفیل. نو په دې کې یوازې دغه 2 چې کوم دی A او B چې کوم دی دا په زیاته اندازه باندې څنګه کېږي په نباتاتو کې پیدا کېږي او دغه دواړه چې کوم دی په زیاته اندازه باندې دغه بلو او ریډ رنګ شعاګانې چې کوم دي یا دغه ویو څپې چې کوم دي دا اخلي او بالاخره په ضیاعي ترکیب کې څنګه کېږي مرسته کوي. او کلوروفیل دا چې کوم دی دا چې دا په تالاکویډ کڅوړو په ممبران کې موجود دی او هلته کې څه کوي دا په ضیاعي ترکیب دپاره یو مهم جز دی. که چېرته کلوروفیل نه وي نو دغه د ضیاعي ترکیب عملیه صورت نه نیسي نه ترسره کېږي. نو دغه کلوروفیل A او B د فوټون څنګه دا فوټون ذرې چې کوم دي دا جذبي او بالاخره په لایټ ریاکشن کې څه کوي برخه اخلي. دریم چې کوم دی چې دی اوبه دي واټر.
واټر هم د ضیعي ترکیب د عملیې لپاره یو مهم جز دی ځکه اوبه چې کوم دی دا په لایټ ریاکشن کې برخه اخلي او تاسو ته مې ویل په نان سایکلیک ریاکشن کې چې هلته کې سایکل صورت نه نیسي په نان سایکلیک ریاکشن کې دغه اوبه چې کوم دی دا څنګه کېږي دا تجزیه کېږي په نتیجه کې اکسیجن ازادي یعنې د اکسیجن د تولید لپاره او همدارنګه هایدروجن موږ سره راکوي او 2 الکترونه تولیدوي چې هغه الکترونونه په کلوروفیل ا کې بیرته څنګه کېږي ځای پر ځای کېږي نو اوبه هم څنګه دي دا د ضیعي ترکیب لپاره یو مهم جز دی که چېرته اوبه نه وي نو لایټ ریاکشن په صحیح ډول باندې صورت نیسي ځکه په زیات اندازه باندې نان سایکلیک ریاکشن صورت نیسي په کم اندازه باندې سایکلیک ریاکشن صورت نیسي نو نان سایکلیک ریاکشن لپاره اوبه چې کوم نه دا یو مهم جز دی که چېرته اوبه نه وي نو لایټ ریاکشن صورت نه نیسي او نه ترسره کېږي په نتیجه کې ضیعي ترکیب عملیه له منځه ځي نبات خپل ژوند له لاسه ورکوي بل چې دی د ضیعي ترکیب لپاره همدارنګه د تودوخې درجه هم چې دی زیاته مهمه ده تودوخې درجه نباتات د یو مناسب تودوخې درجه کې چې دی کولی شي چې خپله ضیعي ترکیب عملیه ترسره کړي یعنې تر ټولو بهترینه تودوخې درجه چې د دې دپاره هغه د 15 نه تر 10 سانتیګریډ پورې ده په دې کې ښه د دغه تودوخې درجې ترمنځ که تودوخې درجه موجود وي په دغه وخت کې نباتات په صحیح ډول سره ضیعي ترکیب عملیه ترسره کولی شي خو که چېرته د تودوخې درجه مثال د 10 څخه پورته کېږي نو دغه عملیه چې کوم دی څنګه کېږي ورو کېږي او که چېرته د 40 سانتیګریډ یا 15 څخه پورته کېږي نو کېدای شي چې دغه د فوټوسینتیز عملیه ودرېږي سټاپ شي خو ځینې نباتات داسې چې دې څخه په اوچه تودوخې درجه کې هم خپل ضیعي ترکیب عملیې ته ادامه ورکولی شي ځکه چې هغوی د زیاتې تودوخې سره څه کړي وي توافق کړی وي او پنځم چې دی کاربن ډای اکساید دی دا هم د ضیعي ترکیب عملیې لپاره یو مهم جز دی ځکه د سټوماټا سورې لارې جذبېږي او بالاخره په ډارک ریاکشن کې برخه اخلي او دغه غیر عضوي کاربن چې کوم دی دا په چی باندې بدلیږي په عضوي کاربن باندې بدلیږي ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس تر بیا چې یوې بلې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لیازال رب سپارم هر چیرې چې یاست خوښه او خوشحاله اوسئ د الله په امان